بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تذکره د بنی اسرائیل راوانوه. منس کې پدې کې ضمنی الله یو خبر وکا وی هغه خلق چې چا ایمان راوړی دی مؤمنان دي او هغه خلق چې کم یهودیانو په حضرت موسی علیه السلام ایمان راوړیو والنصارى او هغه خلق چې کم د حضرت عیسی علیه السلام پیروکارو. صابئین امام قرطبی رحمت الله علیه وی هغه خلکو ته ویلې کیدي چې دا موحد وو، په یو الله باندې د خلکو ایمان راوړو. خو بیا په دې کې څه خرافات داسې راغلو چې هغې د ستارو نه مددونه شروع کړل، بعد کې بیا هغې کفر ته وړېدلي. خو اول دا خلک موحدو صابین هغه خلک دي او هغه خلک من آمن بالله والیوم الاخر چې کم خلق په الله باندې ایمان راوړي او د آخرت په ورځ باندې ایمان راوړي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نو په دې باندې به هیڅ یره نه او نه به پې غم وي. ایمان راوړل او په هغې باندې یقین ساتل دې دواړو کې ډېر فرق دی. یو خو موږ د زبان ایمان راوړو چې یاره په ژبه زه ایمان راوړم، مړه ته زما هغه یقین نه دی کوشوی، نو دا الټا ماله فایده نه راکوي، نقصان راکوي. د هغې وجه دا ده چې زه خو په دې لوی خوشحالۍ کې پروت یم چې زه مؤمن یم، یقینا چې یم، خو کار زه د هغه کسانو کوم چې هغه فرعون هم نه دی کړي. د فرعونیت نه هم پې وروړم، د کفریت نه هم پې وروړم، ځکه د مؤمن شان غلط کار خو نه دی. رب کوي که د غلط کار وکړو ګناه وکړه بیا معاف کم، خو داسې نه چې ته الله سره علل اعلان د جنگ اعلان وسره وکړې چې الله زه تا سره جنګ کوم. تر کومه به ګناه کې، تر کومه به دې شي کې مبتلایي، کله خو به دې زړه موړ شي. ګورئ دا یاد ساتئ، یو سټیج په انسان باندې داسې راځي چې هغه په یو عمل کې مبتلایي، یو ګناه کې مبتلایي، یو ظلم کې مبتلایي، اخره کې داسې وخت راشي چې دی د هغه ظلم د ګناه د عمل نه ځان خلاصول غواړي، خو هغه ګناه بیا دی نه پرېږدي. دی دومره کلک بیا ځان سره وتړي چې دی وایي زه څه وکړم، په داسې سټیج کې بیا دی مبتلا شي، او دا ډېره زیاته خرابه خبره ده. من آمن بالله، اولنۍ خبره په الله ایمان، والیوم الاخر، مونږ په آخرت ایمان ختم شوی دی. زمونږ ذهن د هغه د مکې مشرکینو غوندې جوړ دی چې هغې به وایي یاره مونږ چې مړه شو نو بس ختمه شوه، هډوکې هم خاورې شو، وجود هم خاورې شو، بیا ژوندي کېدل نشته دی. دا مسلمانان هسې خلک یارئ. اوس زمونږ ذهن دا جوړ دی. په دنیا کې هر یو ګندګي کوو، هر یو بدعملي کوو، هر یو کار داسې حالت کې کوو چې بس مونږ مړه شو، بیا به راپسې څوک خیرات وکړي او څوک به راپسې نفلونه وکړي، ته ځان لا نه کړې نو تا پسې به څوک بیا ولې کوي. نو په آخرت باندې کلک ایمان راوړل دي. د آخرت یره ګوره ډېره سخته ده. روایت کې راځي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په یو قبرستان باندې تیریږي چې په هغه قبرستان ځینې وي حالت رب دې ته داسې ښیي چې یو قبر وشلېده، د قبر نه یو کس راپاسي او داسې د اور لمبې ترې خیږي په غاړه کې زنځیر دی. یو دی وایي اوبه راکه اوبه راکه چغې وایي، نو یو خوا کې ورسره بل قبر شلیږي او یې اوبه وله ورنه کې، وی دا کافر مړ شوی دی، وی دا د قبر عذاب دی، په دې کې دی مبتلا دی. وی هغه پړی راخ که زنځیر راخ که واپس ورننوتو قبر پې بند شو او حالت یې داسې و، وی د د مرګ څومره وخت وشو، وی د مرګ زر کاله وشو، وی اوس هم د مرګ هغه تریخوالی زما په دې مرګ کې پروت دی.
مونږ ته تش دا ښکاري چې یاره به سړی هلته وتړپېدو به دا یو 2 منټه سخته ده تېره شوه پې نه دا ډېر عجیبه سخت دی. بعضې وخت کې مونږ په داسې اعمالو کې مبتلا شو چې د هغې سبب زمونږ د مرګ سخته راځي، زمونږ د قبر سخته راځي، او یقین وساتئ چې الله مونږ نه ډېر خفه دی زمونږ په دې اعمالو باندې. خفه په دې دی چې بیت الله دې را باندې بند شو، مدینه منوره را باندې بند شوه، دا دې بیا د الله طرف نه عذابونه قسمه قسمه راځي، په مونږ بیا رمضان کې مساجد بند، اعتکافونه بند. یو ملګري راته خبره کوله، وی د ګنبد خضرا مخې ته به خلک کېناسته صرف هغه د سترګو یخوالي دپاره چې مونږ به ملاړو ماښام ټایم کې به هلته ډېره عجیبه ښکلې نظاره وه چې دا ماښام دا نور پروزي ټول خلک راشي، دننه مسجد پرېږدي، بهر په دې صحن کې ناستې مدینه منوره کې څوک درود شریفوي په حضور پاک، څوک استغفار کوي، بس ناستې هلته خوندونه هغه ځای نه اخلي. او په هغه ځای کې سپي ګرځېده، سپي هلته ګرځي په مدینه منوره کې. حرم وګوره بلکل ډک به داسې حالت به چې په دې رمضان کې زه په رمضان کې هلته تللی وم، الله راته په حرم شریف کې اعتکاف نصیب کړو، داسې عجیبه رش و چې یو ځل به ته بهر اودس دپاره راووتې نو دننه به چې تلې نو یاره 100 منټونه به د هغې ته کول، هغې به دروازې بند کړي چې ځای نشته، صرف به هغه کسان پرېښود چې چا به احرام اچولی هغه کسان به دننه تللی شو. او اعتکاف والا به په دې پرېښود چې هغې سره به خپل کارډونه او خپل بطاقه به پاڼه به ورسره وه هغې به ځان رجسټر کړو، چې چا به رجسټر کړ نو هغې به هم نه پرېښود. نو دومره رش به ولته همداسې چې یو طواف سته کې ستا به په طواف باندې چې ډېر ټایم ولګي 20 منټ به دې ولګي 25 منټ به دې ولګي، خو چې په رمضان کې به د طواف کولو کله به 2 غنټې کله 2.5 غنټې کله 3 غنټې به ولګي، دومره غوبل به په هغه ځای کې هغه ځای بند شو. دې وجه نه ده چې په مونږ باندې پلانې حکمران مسلط دی بل مسلط دی بل دی نه، هر سړی د خپل ځان ته سوچو کی، مونږ بل ته ګوته نیسو چې په ده کې دا عیب دی، ته خپل ځان صفایي وکړه، د خپل کور صفایي وکړه، هر سړی چې ځان ته ګوري نو دا معاشره به صفا شي. نو مونږ په دې عیبونو کې مبتلا، یقین وکړئ رب ته وجاړئ، الله ته ټولو کې زیات هغه فریاد مقبوله دی چې رب ته یو 2 اوښکې تویې کې، الله ډېر زیات خفه دی، ډېر بې انتها خفه دی. قرآن سره مونږ ګپ لګو، مونځ نه مونږ ځان خلاصو، زکاتونه مونږ نه ورکو، روجې مونږ په غلا باندې خورو، کور کې به روجه م ده، بهر به مونږ خوراکونه کوو، دومره مال کمزوري شو. دا خو هغه دین دی چې پیغمبر د دې دپاره څومره قربانیانې ورکړي دي، صحابو سرونه کټ شوي د دې دپاره، دا خو هغه دروند دین دی. او دا قرآن خو هغه یو درون کتاب دی، روایت کې راځي مشکات شریف کې حدیث دی، وی الله تعالی دا دنیا نه مخکې کان عرشه علی الماء، چې عرش د اوبو د پاسو د دې تعبیر علما دا کوي چې د عرش او د سمندرونو د اوبو په منځ کې هیڅ خلل پکې نه و، اوبه وې لاندې او بر عرش و. وی چې کومو فرشتو د عرش نیولی دی، وی په دې وخت کې رب د قرآن تلاوت کوي، نو وی دا فرشتې وی توبه، وی خوشخبري دی، وی د هغه خلکو دپاره چې چا دپاره دا کلام دی، او وی څومره خوش قسمته خلک دي چې چاته به دا کلام ملاویږي. رب وی ما سره خبرې وکړه، ته یو لوی جرنیل یو کرنل یا که ارسي تا نه لږ عهده کې لوی هغه سره خبرې کې ټایم ته اخلي، یو معمولي ډاکټر لځي هغه نه ته ټایم اخلي، بیا هم چې هغه له ته لاړ شي هغه تاله سم وخت نه درکوي. او رب درته وایي زه احکم الحاکمین یم، بادشاهانو بادشاه یم، زه درته یم هر ټایم ما سره خبرې کوه، ولې را سره نه کې؟ زمونږ پړه کې اشتیاق پیدا کېږي چې زه کلام ووایم، قرآن ووایم، بیا دا سوچ مونږ د شعبان د میاشت نه شروع کړو چې په رمضان کې به یو وی زه به 2 سپارې ویم، بل وی زه به 3 ویم، بل وی زه به 10 ویم، خو چې پیلنۍ روژه راشي یاره یو پو مینه د وی رړه مې تنګ شو، یاره اوده به شم، رړه مې تم شو، قرآن راله مزه نه راکوي، د هغې وجه څه ده؟ ما ځان نه دی عادت کړی، دې سره ځان وابسته کې، ځان عادت کې. اوس هم لا روزه شته، نن د پو وویله سبا نیمه سپاره ووایه،
بله ورځ دې نیمه وویله بیا هغې نه بله ورځ 3 پاوه وایي بیا یو وایي داسې به ته دې سره تعلق ساتې زیاتې به ورو حضور پاک به چې کله تهجد کول پیلني 2 رکاته به یې داسې کم وکړه په هغې کې به واړه واړه صورتونه ول ورپسې به یې د هغې نه زیات ووې ورپسې به یې د هغې نه زیات ووې تر دې پورې مرعشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وي د حضور پاک خپې مبارکې به وپړسېدې حضور پاک به په دې میاشت کې روجې زیاتې ولې نه وې د دې دپاره چې مخکې رمضان را روان دی هغې له تیارۍ دپاره چې هغې سره د مانوسه شم عادت شم ورسره خو موږ دا نه غواړو ډېر زیات لرې شو ګورئ او یاد وساتئ د الله د طرف نه حکم بدلیږي د الله نظام به راځي فرعون نه پرېږده وخت فرعونان نه پرېږدي د هغې سوچ څه جوړ شوی دی پیسه وګټه د عالمي میډیا خبره دا ده وی د پاکستان سیاستدان سړی اخیستل څه ګران نه دي وی صرف $1 بلین د دې په مخ باندې به ورله وي ټول پارلیمنټ دله اخلم د یو قیمت به 15 کروړی د بل به شپږې که ډېر زیات یو 20 کروړه که د یو کس او زه له داسې علم ولې هغې ته پته ده چې دا ایمان خرڅولو والا دي دی به ایمان خرڅوي او نن سبا زمونږ چې کم لوی خلک ناست دي هغې ته د اسلام نه خبر نه دي د قرآن نه خبر نه دي چې قرآن ماته څه وایي رب ماته څه وایي خو د الله چې کله یو نظام راولي ابه بلکل سکنډلو کې د هر څه بدل کي او رب خپل د خلافت نظام خامخا راولي ګوره د آیات څخه د قیامت ټول علامتونه مخې ته راغه ان تلدو امة ربها روایت کې راځي وی یو لور به راپاسي یا به یو زوی راپاسي هغه به مور ته بدرت شروع کي هغه ده بل علامت یې دا دی چې لور به مور ته بدرت شروع کي ظلمونه به عام شي خلک به دې ته تیار شي بس صرف پیسه مال پیسه مال پیسه مال او روایت کې دا هم راځي وی هغه خلک چې کم خلک ګډې بیزې سره وی هغې به یو بل سره په بلډینګونو کې مقابلې شروع کي حدیث جبرائیل دی پوره لوی حدیث دی دا او هغه هم شروع ده دا ګورنه عربو ممالکو ته دي به ګډې بیزې سره ولې که نه هېڅوک په صحراګانو کې به پاتې کېده نن که دوبۍ بلډینګ جوړوي سعودي د هغې نه خلاف جوړوي سعودي جوړوي دوبۍ د هغې نه غټ بلډینګ جوړوي لګیا دی دا به څو شي یو ورځ په موږ دا هر څه ختمېدل دی ګورئ دا یقین پوخ کوي یوم الاخر مطلب دا دی چې یو ورځ به دا سترګې پټېږي ته به نه دا نظام به د دنیا رواني او بیا به داسې روز راشي چې په دې ټول عالم به سترګې پټې شي رب به آواز کوي لمن الملک اليوم نن د چا بادشاهي ده راپاسه ماته مخې ته ودرېږه د کم ځای بادشاه دی یاره د امریکې بادشاه او د پاکستان بادشاه او وزیر اعظم او پلانې څوک و هېڅوک هم نشته آمن بالله والیوم الاخر ایمان راوړی دی په الله باندې او د قیامت په ورځ باندې او بل څه وعامل صالحا عمل صالح ورسره شرط دی مونږ اکثر دا خبره کوو چې یاره بس کلمه مې ویلې ده الله غفور و رحیم ذات دی او نیک عمل مړه که کېو دی کو که نه کې بس الله به مې معاف کي داسې چرته چا کړي دي چې یاره په صدر کې مې خپل وي دکان دی بس دکان ته دې تاله لګېدلې پرېږده به خدای به کور ته رزق راستوي هغې دپاره خو مونږ مونځ پرېښی دی که هلته راته ګاک ولاړې مونږ دکان نه بند مونږ وې مړه اوس به رانه بل چاله لاړ شي ولې دکان بند دی هغه یقین مو نشته خو صرف د غفور و رحیم یقین هم په رب باندې دی عامل صالحا ګوره الله تعالی د انسان اعمالو ته ګوري بعضې وخت کې مونږ په خپل اعمالو نه بخلی کېږو ځکه زه د هېڅ شکریا نشم ادا کولی نه د دې ادا کولی شم چې زه په ژبه باندې لګیا یم خبرې کوم قسم درته خورم زه د رب ډېر زیات شکر ادا کوم د هغې وجه څه ده چې زه ډېرو خلکو سره ملاقات کوم په نن ورځ کې ما تقریبا 250 کسانو سره ملاقات کړی دی د خلکو فریادونه د خلکو بیماریانې د خلکو معذورتیا چې ته وګورې که نه ته به د رب نه ډېر شکر وکړه چې یا الله ته خو ډېر ښې چې په دې بیماری کې د نه مبتلا کړی په دې معذورتیا کې د نه مبتلا کړی یو کس راغلی او جړلې وی 3 زامن مې دي وی 3 واړه ګونګیان دي ما ولا تسلی ورکوله مې خیر دی څه پته لګي د دې د وجې نه الله ستا بخښنه وکړي
مې الله به د دې نه پسته اولاد درکړي یا به د دې نه بهتري خیر دی په الله بروسه کو. دا شکر دی مې د خلکو اولاد نشي چې تا خو الله اولاد درکړی دی. د خلکو مجبوریانې ته چې وګورې داسې بیماریانې مې د خلکو کتې او د خلکو چې ګډولې دي لوبولې دي که ډاکټر دی که عامل دی هغې خلک یې غرق کړل هغې خپله دکانداري چلی یاره که صحیح شو که نه خپل کار دی که ما به خپل کار وکړو. دا سوچ زمونږ روان دی. یاره انسانیت هم شته یار انسانیت هم لږ پکار دی مونږ کې خو دا به الله را دي چې مونږ په خپله سم شو بل ته ګوته مه نیسئ خپل ځان سم کې. رب وایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وی خپل ځان خپل اهل و عیال د اور نه وساتئ. کم اور نه؟ وقودها الناس والحجاره چې د هغې خشاک کاڼي او انسانان دي کاڼي به پکې ورچولې کېږي. خلک وایي به تختم ته مړه اور دی دنیا اور نه به وتختم که معمولی شانتې یله په دې کوڅه کې اور لګېدلی دی په بله به راته وشم اوی نه. علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم وما یفعلون. وی داسې فرشتې دي چې ته ورته اواز کې ته خپل کار کوه ستا نه اورم ما ته رب حکم کړی دی. داسې فرشتې دي چې د انبیاو اواز به م نه اوري چې د دنیا د انبیاو د وجې نه آباده وه د هغې اواز به م نه اوري. ته څه شی چېرته به دې تختې دنیا هی وخوړو دنیا کوئ خو دومره هم نه چې آخرت پې وبیلو. عمل صالح خامخا کوئ د دې دپاره چې د رب رحم مونږ ته متوجه شي او د رب رحم ګورې په معمولی بانه باندې ګورې متوجه کېږي. بخاري شریف کې حدیث دی وی یو ښځه الله د یو پیشو د وجې نه جهنم ته بوتلی کا وی هغې هغه پیشو تړلې وه پیشو مړه شوه خدای دا جهنم ته بوتله او یو ښځه رب د سپي د وجې نه جنت ته بوتله. هغه څنګه وی چې هغه تږې وه دې په خپله پڼه کې کوینه اوبه راواخېستې هغې له اوبو ورکړي وي خدای د جنت فیصله وکړه. خدای به نه ګوري دا نه چې ته ډېر لوی اعمالو کې فرایض خو کم از کم کوئ نوافلو ته به مړه کېږي. سنت چاته مه پرېږدی. اکثریت زمونږ کې دا فتنه شروع ده یاره بس سنت مه کوه که نه سنت خو لازم نه دی چې ته سنت پرېږدې فرضو ته به لاره ګورې یو ورځ به راشي فرض به هم پرېږدې. دا سنت خو ستا ذهن جوړوي فرضو ته تا تیاری دی دپاره. او چې کله دا عمل مونږ شروع کو فلهم اجرهم عند ربهم چې نیک عمل کې نو رب سوی وی ستا اجر ما سره دی زه به تعالی اجر در کوم. اوس یو کس له سکول کې که چېرته پروګرام وي چې تا مدرسه کې هغه له په پروګرام کې انعام د خپل مدرسې یو استاذ ورکړي ماشوم ته دومره خوشحالي نه وي ځکه دا خو مې استاذ ما سره وي راوي روزانه. یا چېرته یو بل عام سړی راشي ورکړي نو د دې دومره خوشحالي نه وي خو چې د یو ماشوم دپاره وزیر اعظم راشي هغه له انعام ورکړي ته به څومره خوشحالي دی به تصویران هم ځان سره ساتي اخبار کې به هم راشي یاره تصویر مې غټ کو ځان لازم الله وزیر اعظم ماله راغلی او ماله دا انعام راکړی څومره لویه خوشحالي به چې رب په خپله وایي د دې اجر به زه ورکوم د دې به موږ ته څومره خوشحالي او بیا به سي ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. رب ذوالجلال وایي نه به ده کې یره وي خوف هغې ته ویلی کېږي چې یو انسان نه کم یو نعمت هغه سره وي او هغه ته نه زایل کېږي د دې یره د زړه کې پرته دې ته خوف ویلی کېږي. لکه ما سره اوس یو موبایل دی او پړه کې مې دا یره د یره چې په دې لار را روان یم چې ته غلې رانه وانلي دې ته خوف ویلی کېږي. یا یو سړي پلار بیمار دی خپله بیمار دی د پړه کې دا یره د یره چې د مرض نه زه وفات نشم دې ته خوف ویلی کېږي. ولا هم یحزنون وی دې ته به دا یره م نه چې یره مرګ به را باندې راځي او په هغې کې ما باندې سختي نه دا یره دې ختمه شوه ولې نیک عمل دې وکړو په رب دې ایمان وړو په آخرت دې ایمان وړو بس دا یره اوس مه ساته. اوس ته مؤمنې د رب طرف نه در باندې انعام دی د مرګ یره دې م دړه نه ووته. او بل حزن یره دا نعمت ما نه زایل شو اوس په دې ډېر زیات خفه یم یره موبایل لانه چاپټ کو ډېر بې انتها په دې خفه یم یا موټرسایکل لانه چاپټ کو ډېر زیات پې خفه یم نه دا یره به م نه یا مړ شم د مرګ نه پسته ما سره به رب څه معامله کوي یاره قبر کې پروت ما په ما به سختي راځي نه نه هغې نه مخکې رب دله داسې بشارتونه ورکي داسې خوشخبریانې دله ورکي چې د ده دړه نه هغه یره بلکل اوځي دې ته حزن ویلی کېږي. ښه خوف او حزن کې دا فرق شي. ولا خوف علیهم
نه به د نعمت په زوال باندې دله سیری ولا هم یحزنون او نه د مخکې راتلونکي ژوند باندې د مخکې عمل کېدو باندې په د باندې به هېڅ یره نه وي بلکل به په د باندې هېڅ غم او پریشاني نه راځي. څه نور به بیا ووایو. الله تعالی دې موږ له رمضان مبارک د تیارې توفیق را نصیبه وګرځوي. دې کې مونږ خو دې ځل دا سوچ هم کړی دی انشاءالله اول د الله مساجد آباد کی په رمضان کې به ترتیب د درس روزانه وي 20 منټه به وي د ماسخوتن مونځ نه اول او بیا به انشاءالله دلته تراو ترتیب جوړ کوو ختم به کوو د 10 شپو ختم. نو کم مرګري پکې شرکت کولی شي او کې مونږ ته پته جماعتونه کې باندې نه کوي ځکه پرون مې اورېده